د سواد د ټول نالي یونین کونسل شموزو کې موجود یو څنګه چې موږ تاسو ته وې په شموزو کې همیشه په الیکشن کې چې تکرار هم راځي دلته مخالفتونه هم ډیر زیاتی په دغه حواله دا یو ځانګړی حیثیت لري چې دا ډیر لوی یونین کونسل دی او دلته د فیمیل ووټ نه استعمالیږي خو په لاولنۍ پیره باندې د 2018 جنرال الیکشن کې فیمیل چې هغه هم ووټ استعمالي دلته چې کوم پولینګ عمله وه دلته چې کوم د سکیورټي اهلکار دي د پولیس ځوانان او د پولیسو هغوی په میډیا مکمل پابندي لګولې ده پته لګي چې دننه هغوی خپل سیستم شروع کړی خو میډیا ته اجازت نشته او میډیا چې دی مکمل هغوی چې دی هلته کې د خپلو پولیسو او د سکیورټي په ذریعه باندې په هغې باندې پابندي ولګوله اجازت یې ور نه کړو د الیکشن کمیشن جاري شوی کارت چې دی هغه یې هم د خپو د لاندې کو او اسسټنټ کمشنر شکیل احمد جان حکم منلو هم انکار وکړو درته وایي دا څه کېږي د شموزو کې دا صحیح نه بھائی داسې چل دی چې سهار نه موږ دلته ولاړ یو زموږ سره په خپله باندې کوم فارمونه چې دي هغه دې موږ دننه نه پرېږدي د هغو د دې ځای ناظم دی وزي ننوځي هلته ناستي ایون چې د زنانو هغه ځګي ته هم ننوځي زموږ مین مسله د زنانو په پولینګ کې ډېر غټ دغه روان دی داندلي روانه ده د هغې د زه ثبوت دا ښیم چې موږ یو پیره ورالو زموږ دلته د لوکل ایم پی اے صاحب ټوله فیملی زنانه کومه فیملی چې د هغه ټول دننه ناستي زما کزنس چې ماته ووایي موږ په هغې باندې اکشن اخیستو کوشش وکړو هلته پوجیان موږ دننه نه پرېږدي پولیس موږ دننه نه پرېږدي د دو ناظم ځي راځي د هغې نه علاوه دا خبره ده چې یو پیره چې کله موږ دا لانجه په 3 بجې باندې راخله اے سی صاحب په خپله راغلو اے سی صاحب سره ما خبرې وکړې نو دا کسان چې دي نو هغوی چې موږ وخت کړل په هغه ټایم باندې زه لاړم ټولې پرده زنانې ناستې ما ورته وایم 200 ګز په فاصله کې به دوی لرې کښېني کم زموږ ایجنټان چې دي مای بس دا دي ناستې نور چې کم سړی کمه زنانه ووټ ورکوي هغې د دې ځای نه وځي هغې د دې ځای نه وځي هغه زنانه ووټ د سهار نه د دې لوکل ایم پی اے صاحب ټول زنانه فیملی راغلي او دغلته ناستي او دا خو د کلي ساده زنانه دي نه پوهېږي زه نه ټول نه زما کزن زه نه ټول نه زیاتې زنانه د نیشنل پارټۍ راغلې وې ټول ووټ یې تله پته نه لګي هغوی دي علي او ورته وایي چې دا طریقه ده او د کلي ساده زنانه دي مهرباني مونږ په دې باندې د عوامي نیشنل پارټۍ موقف هم زموږ په سکرین باندې اوسئ په دې کې د تحریک انصاف موقف هم میلاوه او د عوامي نیشنل پارټۍ موقف چې دی هغه هم معلومو دا وخت د شموزو صورتحال چې دی ډېر زیات چې دی ګمبیر دی شکایات ډېر زیات راځي او کوم عمله چې دا کم چې د پوز ځوانان دي هغوی چې دی هم میډیا ته اجازت ورنکړو د هېڅ قسمه کوریج ارشد خان دا وخت کې زنګ سره براهي راست موجود دی ارشد خان دا راته ووایه چې د شموزو مونږ عموما ګورو د 2013 الیکشن او دا اوس د 2018 سرګرمۍ ډېرې زیاتې تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم سهیل باچا زما په خیال باندې وینا د خو ضرورت شته نه دا خو یو سیلاب دی او سیلاب خو چې په کوم طرف لاړلو د هغې خپله لار کړي املوک دران نجیګرام ډبسر بریکوټ او شموزو دا خو ګړ دی او زه د ټول نه د غیرت خبره ټول ته دا وایم په کوټه کې په ابوه کې په بریکوټ کې په شموزو کې په پاړه کې یو سړی راپاس ایم پی جوړ کړي که نه یو ډاکټر و چې ستاسو د علاقې نوم یې جوړ کړو که نه نو زما په خیال باندې دا خو زما ستا لپاره د فخر خبره ده ارشد خان چې کوم شکایت راځي د شموزو د فیمیل پولینګ سټیشن نه چې یاره په هغې کې د پیسو عمل دخل دی او بیا میډیا ته په ثابت پاکستان کې اجازت دی خو د شموزو په یونین کونسل د پولینګ سټیشن ته د پوز ځوانان او سکیورټي ادارې اجازت نه ورکوي دننه څه کېږي سره زه خو د پاک پوز ډېر شکرګزار یم چې مونږ په 2013 کې ستاسو د مخې وه چې خلکو د خپل کورونه جوړ کړي هر سړی به تلو او هلته به کېناستو خلک به یې راکاږل چې ماله ووټ راکړه آرمي والا ولاړ دي څوک دا چل نه شي کولی او زه امید ساتم دا اوس چې تو کوم شر شدتونه د خلکو دا خبرې نه زمونږ منسټر صاحب چې دی نو هغه په مونږ جنډې هلي په مونږ باندې کرسۍ کوي 15 کاله منسټري هغه وکړه پیسې مونږ ورکران لګو د هغه ځای سره د رزق پیسې نشته 15 کاله پنځه کاله
کې بل منسټر پاتې شي هغه به ټول علاقه اخیستي. ارشد خان دا راته ووایه چې د عوامي نېشنل پارټۍ او تحریک انصاف د کارکونانو ترمنځ تکرار هم راغلی په وړو وړو خبرو. تاسو دا نه ګڼئ چې دا کارکونان پر امن پاتې شي؟ زما خپل دا خیال لکه نه چې د پارټیانو ته پته لګېدل دی چې دې سیلاب مونږ وهلي یو هغه به اوس جنګ جګړې جوړوي او دا د جنګ جګړو شی نه دی دا چې دی کنه د ټیزونو شی نه دی دا وروسته پته لګي انشاءالله. زموږ سره ارشد خان موجود او د تحریک انصاف موقف چې دی هغه هم لازمي و. اوس موږ د عوامي نېشنل پارټۍ موقف معلومو چې عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې سوی شموزو صورتحال په دوه ډېر زیات ګمبیر دی. دا وخت چې کوم اهلکار دی هغه پولینګ سټیشنو ته لاړل په ګڼ تعداد باندې او شکایت راځي. موږ د عوامي نېشنل پارټۍ هم موقف معلومو که دلته یو مشر چې د هغوی هم موقف معلوم کړو چې دا وخت څه صورتحال دی د الیکشن ستونزې کم طرف ته روان دي خو دوی چونکې کوم واقعه چې راغلي د ټول هغې ته ننوتي دي او هلته موجود دي. دا عوامي نېشنل پارټۍ موقف هم معلومو چې زموږ سره یو ملګری خبرې وکړي. تاسو راشئ جی دا وخت جی د شموزو دا کم صورتحال چې دی کم الزامات لګي چې یاره د یو سیاسي پارټۍ طرفه د پیسو استعمال کیږي دا حقیقت دی که ناس یو خبر روانه نو زموږ سره خو ثبوت نشته خو دې اوازه ده خلک خبره کوي خو زما یقین نه راځي چې څه صحیح کې ان شاء الله. دا وخت دا مشران ټول چې د پولینګ سټیشن روخي وکړو تاسو د نېشنل پارټۍ تحریک انصاف او مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي پارټو نو خبره کم طرف ته روانه ده تکرار ته روانه ده کنه پورم نه پاتې شي ان شاء الله پورم پاتې شي هیڅ نه کوي پورم نه زیاده عوامي نېشنل پارټۍ چونکې مشران دا وخت موجود نه دي خدای ورکر سره خبري وکړي تاسو ته د شموزو کم صورتحال چې دی دا وخت ډېر زیات ګمبیر دی د شموزو صورتحال که موږ وګورو نو دلته الزامات لګي چې د پیسو استعمال کیږي یا کم د دوی چې کم دا شموزو کم صورتحال چې دی دا تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ د شموزو یونین کونسل دا صورتحال چې و دا موږ تاسو ته په خپل سکرین باندې وښو ماشومان په ګڼ تعداد سره په ګاډو کې دي د تحریک انصاف او د عوامي نېشنل پارټۍ د یو بل خلاف نارې وهي پکار دا و چې دې نه پرهیز کړی شوی او دلته چې کوم پولینګ عمله وه سیکیورټي تعیناتو مقامي پولیس تعیناتو هغوی میډیا چې دی د خپل ځان نه لرې وساتله ولې چې میډیا ځکه هغوی پرې نه ښوده دننه پته نه لګي چې د هغوی څه کار روانو د دغې وجې نه میډیا ته چې دی اجازت ور نه کړی شو. دا مونږ تاسو ته تازه ترین صورتحال خو د شموزو چې په شموزو کې مسلم لیگ نون عوامي نېشنل پارټۍ او تحریک انصاف به شمول نور پارټو هم شکایت وکړو چې موږ ته هم د دې ځای نه شکایت دي خو دا وخت دا کم صورتحال چې مخې ته رالو د میډیا له د کوریج موقع نه ورکولو دا ډېر زیات افسوسناک و. د کیمرا ټیم عزیز خان عزت حسین سره ما سهیل باچا له راکړه اجازت د الله په امان.